اوس چې په برما کې چې کوم د مسلمان ظلم وشو او هغې بنګلادیش ته بحث الرسامانه صورتحال کې راغو دغه دا خو هغه سنیټر نه وي نو هم کولی شي د برما د نه زموږ نماینده دی هغه زموږ جمهوریت اسلام نماینده دی عوامو کې چې نوټونه یې ویشل هغه په قطار کې خلک جلسې له بوتله دا خارجي خبره یاد کړه زموږ پاکستان کې زلزله راغلی وه د 8 اکتوبر 2005 د هغې نه پس دغه طلحه محمود هر یو ضلع ته تللی دی د دې KPK ضلع ته تللی دی او هغې ته باقاعده هغې ته صدقې او هغې ته زکاتونه تقسیم کړي نه دا انجینیر صاحب هغه ویډیو ډېره صفا خبره وه په هغې کې هغه ریکارډ باندې ده هغه ریکارډ ده سیلاب چې کوم راغلی و په 2010 کې په دې صوبه کې جلسې له خلک په دې صوبه کې چې کله راغلی و هغه تاسو ویډیو ګورئ خلک شیر کوي چې دا نون والے کوم نه پیښول سیده پر خلکو پیسې ورکوي راولي هغه سوشل میډیا چې کوم نه پروپاګیشن کوي دغه ویډیو چې کوم نه دا بالکل حقیقت د نون جلسو لم خلک دا لکه پروپاګیشن کوي د سوشل میډیا باندې د نور پاټو والا زه دارس کوم چې طلحه محمود هغه په دې صوبه کې دننه چې کله هم صورتحال ګمبیر شوی دی یا آفت راغلی دی که سیلاب دی ګرځېدلی ده هغې د دې صوبې عوامو دپاره راوتی دی بنفیس راوتی دی او د هغه دا ټول خبره په ریکارډ ده پټه نه ده چې هغوی څنګه انداز سره کوم هغه مرسته کړې ده د دې صوبې د عوامو نو د طلحه محمود د جمهوریت اسلام د خپل دغه دریځ دی چې هغه ضرورت محسوسوي عطاالرحمن صاحب څه خوبي ده عطاالرحمن صاحب خو هم چې دی نو هغه خو هسې خو تاسو بیا ماشاءالله وګورئ موږ ته د سواتي صاحب راته وایي هغه څه خوبي ده په دغه سنټ کې بیا عمران خان صاحب څه خوبي ده چې هغه خو لعنت ویلی دی پارلیمان ته او د سره چې کوم دی نو حاضرین نه لګولي سواتي صاحب خو تاسو تحفه ورکړې ده تحریک لکه خو بل خبر ډېر کېدای شي چې لکه زموږ MNA صاحب NA3 هغه لکه اوس چې تابلو شکر دی د شپږ نمبر یې بیان کړي دي په قومي اسمبلی کې د څه خبره خو یې کړې ده په هغه اسمبلی کې پاڅېدلی او زموږ د حلقې نمایندګي کړې ده او شپږ نمبر یې تبلیغ بیان کړي دي ماشاءالله لپاره چې څومره آواز اوچت کو تاسو هغه زما وروره څه په ریکارډ باندې دي بټ ندي په هغه دغه حلقه چې کومه ده PK 7 اوس 66 ده او مګر د بجلي ګمبیر صورتحال دی هغه مسله حل نه شوه نه میټر مسله حل نشوه